دا دې ستاسو په مخ کې به راواخېسته باچا یې د خپو د لاندې کوي بلکل به نه وي داسې بالکل بری ټوپک مو د خپو د لاندې کړ باچا صاحب نن د زرګونو خلکو په منځ کې تاسو د ټوپک بې عزتي وکړه په دې فیصله خوشحاله که خفه دا خو اصله د خپل حفاظت خو فرض دی او دې نه بغیر نن سبا امکان لري دا ټوپک نن سبا د غلو سره د شوکمارو سره ډاکې مارو سره د سودخورو سره د انډرپلو والا سره چایلډ ابیوز سره هغه 2 نمبر کار چې کوي د هغې سره د پوډرو والا سره د آیسو والا سره او راځان پسې چې هغه بلا د خدای ټوپک مار ګرځي د بدمعاشي هغه رنګ یې جوړه کړي دا ټوپک چې د مجاهد په لاس کې نو دا اجر او ثواب دی دا ټوپک که د سوکې دپاره نو اجر او ثواب دی څنګه چې د سپی د شوق دپاره وساتلو نو د رحمت فرښتې در باندې بندې شوې او که چېرې د ښکار دپاره دې وساتلو د سوکې دپاره دې وساتلو نو الله رب کریم په هغې بخښنه هم درکوي او هغه ستا د دغه دپاره پیدا کړی دا موقع چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې د کسان هم تپوس کې وي پښتون دهشتګرد دی یا طلاقه پښتون دهشتګرد کوم ځای دی پښتانه مشران د امن لمبردار دي هغه چغې وباسي زمونږ په پښتو روایاتو کې یو وروڼه ولګېده بل رورلی په عزت او په احترام کې څوک څه ورکوي څوک څه ورکوي زما مشران چې دي هغه د عزت په لار باندې ټوپک ورکوي چې د چا سره مینې هغه ټوپک یې ورکړو خو دا موقع د ټوپک د لاسه جوړه ده هغه ټوپک د امن جرګې چیرمن د خپل زلمي ولس په وړاندې د خپو د لاندې کړو چې بس قلمونه مو پې تقسیم کړي چې بچیانو سبق وایه الله تعالی مو نور میندې په سرو سترګو مه جړوه خویندې مو مه جړوه د مفرورتیا نه مو وساته د تاڼۍ نه او تحصیل نه او د جیل نه مو وساته دا هر شی به ځي راځي خو انساني ژوند نه ځي راځي دا یو خاندان د الله د اتفاق او اتحاد امین امین آینده کې څومره مطمئن د خپلو فیصلو نه یا دغه شانتې د امن جرګې چې کوم دي دا به مخنیوی وکړي زه تاسو له یو خبره بله کوم جي ابراهیم علیه السلام یې اور ته اچاو نو کربوړ یې رامي بوله کوکې ورکو چې دا اور تیز شي ابابیل تکه توره وړه غوندې پرنده ده هغې به په مخوکه کې اوبه راواخېستې چې په ابراهیم د اور تپ کم شي نو روایاتو کې راځي چې نه د ابراهیم اور د نمرود اور د کربوړي په پوکي تیزېده او نه د ابابیل په یو ساس کې خلک دواړو د خدای جزا ورکوي کربوړی دله چې کوم ځای کې موینې نو سپلی ته د لاس ورځي ماشومانو ولې لیندې جوړې کړي دي او که د سنگ مرمرو کور دی وي او تک تور ابابیل چې په دیوالونو غولم کوي او جالې پکې اچولي نو دنیا به ته دغه کې سپینه کې و چې هغې جالې ته راورسې وروسته نه به یو ماشوم هم اواز درکړي چې دا ګوره زبرګه مرداره ده خو زبرګه ده د دې جالې سره ګورې چونه ونه لګي وجه د هغې څه ده هغې یو مخوکه د نیکۍ استعمال کړې ده